دا مسله ډیره ضروری ده چې زه الحمدلله زه خو جوړ یم او برابر یم او مال مې را جدا کړی دی زکات ورکوم او پوره زکات ورکوم. نو سوالات پکې دا راځي چې زما پلار فقیر دی یا زما والده صاحبه فقیره ده یا زما رور فقیر دی یا زما بچی دی هغه فقیران دي یا زما نوسی دي یا زما ورېرونه دي یا زما خورین دي یا زما خویندې دي. نو آیا زه هغوی له زکات ورکولی شم که نه شم ورکولی؟ یا خاوند مالداری کور والا یا فقیری یا کور والا مالداری خاوند فقیری مال په اعتبار باندې، نو آیا خاوند ښځې له او ښځه خاوند له هغې له زکات ورکولی شي که نه شي ورکولی؟ نو دې دپاره صاحبانو چې دین کوم قانون دی د اسلام کوم قانون دی هغه دا دی یو ته ویل کېږي اصول، یو ته ویل کېږي فروع. اصول ویل کېږي ځان نه بره ته، ځان نه بره پلار د هغې والد صاحب د هغې والد صاحب د هغې والد صاحب بره پورې نیکه غور نیکه چې مونږ او تاسو ورته یو دې ته ویل کېږي اصول. دغه رنګې والده صاحبه د هغې والده صاحبه د هغې والده صاحبه داسې مخکې چې هغې ته مونږ او تاسو نیاګانې وایو دې ته ویل کېږي اصول. یو ته ویل کېږي فروع، فروع ویل کېږي ځان نه لاندې ته د سړي زوی د هغې زوی د هغې اولاد د هغې اولاد د هغې اولاد د سړي لور د هغې اولاد مذکر مؤنث میل فیمیل د هغې اولاد د هغې اولاد لاندې پورې کړوسي کودي پردي مونږ او ستاسو دا نامې دي پښتو کې هغې پورې هم جوړېږي بیا د پردي بچي او بیا د هغه نوسي او لاندې پورې و ان سفله اگر که ښکته پوري و ان علا اگر که بره پوري اصول فروع له انسان زکات نشي ورکولی. یعنی زوی پلار له به زکات نه ورکوي، نقد خپل روپۍ به ورله ورکوي چې تا کوم خپل مال دی. مور له به زکات نه ورکوي، پلار له به زکات نه ورکوي، نیا نیکه له به زکات نه ورکوي چې ستا کوم خپل زکات دی هغه په هغوی باندې نه کېږي. دغه رنګې فروع باندې هم د ستا زکات نه کېږي. لاندې زوی د غریب دی، زوی د دی، لور د د هغې د زوی اولاد دی، نوسی نوسی د لور اولاد دی، دې ته ویل کېږي فروع. په اصولو د سړي باندې او په فروعو د سړي باندې دی باندې زکات نه کېږي. ها اطرافو کې زکات ورکولی شي، اطراف طرفونه دي، خور طرف دی، رور رور له زکات ورکولی شي، رور خور له زکات ورکولی شي، خور رور له زکات ورکولی شي، خور له زکات ورکولی شي. سړی ترورانې پوپیا پلار په طرف باندې ترور ته پوپي هغه له ترور له د ترورو ټولو بچو له چې مستحقي دې باندې خو تاسو هم پوهېږئ دا نه چې بس خالي چې هغه مستحقي هغه په خپله باندې مالک نصاب نه وي بیا هله یادومه مستحقي ورله ورکولی شي، خوري له ورکولی شي، وراره له ورکولی شي. دغسې چې دی لاندې پورې دا خورین ورېرونه اطراف چې کوم دي ترورانې ماماګان د هغوی کورواله مامیګانې چاچیګانې څومره هم چې دي مستحقین وي هغو له زکات ته ورکولی شي. او دا ښه خبره هم ده چې هغوی له زکات ورکړي. ګورئ بعضې زکات ورکونه کې ډبل ثوابي، یو خپل رشته دار له زکات ورکول چې غریبي په هغې کې ډبل ثواب دی، یو د زکات ثواب دی، بل د صله رحمۍ ثواب دی. پکې ستا هغه رشته هم وپالله که نه. او یو یاد لرئ یو په دین باندې چې کوم طلبا علما فقیران دي هغې کې هم 2 ثوابونه او دې وخت کې د عالم دین ځان سره خاندي ځان دپاره نه یو ښه دا مولانا صاحب خو چې دی په هر ځای کې خپل ځان چې دوی را نه ولي نه داسې خبره نه ده. الحمدلله داسې څه خبره نشته. په علماو باندې په دین باندې یو د زکات ثواب دی، یو هغوی مصرف ښه دی. هغه به څه شی مصرف وي؟ کتاب به ځان له پاخلي، څه مصرف وي؟ یعنی په مدرسې کار کې په دین کار کې بیا هغه ولګي. او دا نور فقیرانو له هم ورکړئ، هم به محروموئ. هېڅکله مونږ هغې سره هغې په خلاف باندې نه یو، ټولو له ورکړئ چې څومره هم دي. او رشته دار خیال پکې زیات وساتئ. پکې هغه کې صله رحمي هم ده، ستا خپل رشته دار هم دی. خو دې پارې مور کوه چې پس ورځې بیا تا هغه نه خدمتونه واخلې چې تاله زه زکات ورکوم ته زما د زکات خورې. پیسو معاملات ته چې کله خدای پاک دپاره وکړه دا به ته نه یادې، دا به هیر کړې، بس هیر به کړې او خدای پاک جل جلاله نه به بیا په آخرت کې انشاءالله تعالی ثواب به درکوي الله تعالی. دا به خلکو ته یادې نه بار چې ته زما زکات خورې نو به زه به خامخا په تا باندې دا کوم او دا به کومه نه. دا دې ته ویل کېږي احسان فراموش او احسان اړونکی انسان. داسې نه یې پکار ښه.
الله جل جلاله رضا د پر هر څه د الله د رضا د پر کړی نو اصول فروع له انسان نشي ورکولای اطراف چې کوم دی خور رور داغه بچي اولاد او ویل زکات ورکول شي